بس خاموش سوي دا وره ٹھیک ده خبرې رور یو 2 منټه مه کوئ او دا مشر دی د دې ځای او مطلب دا یې چې دوی د خدای پاک دا قدر ورکړی نو لږ غوندې یو 2 منټه تاسو د دې خبرې واورئ چې دوی څه ووایي تاسو به یې واورئ خوښه او خبرې بچې لږ 2 منټه مه کوئ چې دې خبرې تاسو ښه ورسره کومه خبره چې کوم دا ذکر ریکارډ کوو چې دا خبره چې دلته کوم وشي بیا هغه تاسو سره مخکې انشاءالله دا کوي دې نو بیا او همدغه خبره ده. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ د علاقه کې داسې باطل عقاید والا خلق دي چې هغې ته قادیانان ویلی کېږي. د حدیث په اصطلاح کې دي ته زندیق وایي او د قرآن په اصطلاح کې دي ته ملحدین وایي. خو غټه خبره چې دا ده چې دا طاهر دې د دې خبرې اقرار کوي چې زه مخکې وم قادیانې، بیا د هغې نه پس خدای ماته د قادیانیت نه بلکل پناه راکړه او زه د دې نه محفوظ وساتلم، زه مسلمان شم. چونکې دا خبره داسې راغله چې تلاوت به د هغې د کورنۍ چې کوم زنانه ده هغې په دې بنیاد باندې مې ورکړه چې دا زمونږ رور دی مسلمان دی، په دې حوالې سره هغې ورته خپله کورنۍ کې ورته نکاح م ورکړه او په هغې حوالې سره بیا د هغې نه دا خبره دغه شوه چې ته دا خبره وکړه چې زه پیغمبر یم او هغې ته ویل چې په ما باندې ایمان وروړه. هغې دا خبره دې ته وکړه، دا خبره دې ورسره بیا بحث مباحثه کوله، نو دې ته هم دا ویل چې یاره د پیغمبر یم نبي یم. عیسی علیه السلام هغه چې دی مړ شوی دی او هغه دغه په روح کې زه راغلی یم. بیا ویل چې انبیا علیه السلام سلسله هغه جاري ده، زه هغه نبي راغلی یم. بهرحال دا خبرې ده ته شوي دي. ده بیا ما ته ټلیفون وکړو او زمونږ د دې علاقې یو نامور عالم حضرت مولانا مهدي صاحب ته ټلیفون وکړو چې هغه رایې تشریف فرما دی، هغې ته دا خبره وکړه. نو ما هغې ته ټلیفون وکړو، دا دواړه موږ روغوښتو. نو په کوم عین موقع کې پرون نه بله شپه د څه شپه وه تلاوت به جمعې شپه باندې دا واقعه وشوه. د جمعې په شپه باندې دا واقعه وشوه چې مونږ دله ورغو، دته مونږ دا خبره کوله تلاوت به د هغه نکاح باره کې خبره کوله. نو دته مونږ دا خبره وکړه چې ته څه ویل غواړې. هغه دا خبره وکړه چې زه نبي یم، زه پیغمبر یم او د انبیا علیه السلام سلسله جاري ده. چونکې ما هم د ده د پوهولو کوشش وکړو، آیاتونه مې ورته ویل، احادیث مې ورته ویل او مهدي مولانا صاحب هم ورته ډېر زیات عقلي دلایل او نقلي دلایل په آیاتونه احادیثو باندې د پوهولو کوشش وکړو. خو هغه وخت دې ځان پوه نه کړو او پوه نه شوم، دې په دې باندې مضبوط ولاړو چې زه نبي یم او زه پیغمبر یم او ما باندې ما ته وحي راځي، خو تاسو ما نه منئ، خو کېدای شي ما نور خلک بیا ومني. بهرحال په هغې باندې تلاوت به اقدام هم کولو، خو مهدي صاحب هغه ورته ویل چې دته مهلت ورکړه، کېدای شي دی د دې خبرې نه توبه طایب شي، کېدای شي دی ناپوهه وي، کېدای شي دی پوه نه وي. نو د هغې حوالې سره دې بیا دغه خبره وکړه. نو زمونږ د ملګرو طرفه بیا دا دغه وکړو، مهلت هم ورکړو. مونږ خپل مشران او علما هم په دې باندې باخبره کړه چې دغه شان طاهر دا خبره کوي او دا خبره بلکل هغه ته دغه کول پکار دي، هغه پوهول پکار دي، هغه ته علما کېناستل پکار دي، مشران ورته پکار دي چې هغه ته مونږ واعظ او نصیحت وکړو، هغه ته مونږ خبرې وکړو، هغه ته مونږ دلایل پیش کړو چې په دې خبر باندې دې اماده شي چې واقع زه په غلطه باندې. نو بهرحال بیا په سبا باندې د سره زموږ رابطه کېده، دا د حاضر ناست دی چې دا کومې خبرې زه کوم په هغې باندې مولانا مهدي صاحب هم ګواه دی او هغه تلاوت به یو آیات به یې تاسو دواړو راشئ دلته. دغه 2 کسان هم دلته په دې باندې ګواهان دي چې دا کومې خبرې مونږ دلته کولې، هغه دا کومې خبرې چې کولې په هغې باندې مونږ ورسره کوم عقلي او نقلي دلایل ویله، هغه خبره داسې ده که نه چې دا کوم ته ویل ایاز به یې داسې ده مولانا مهدي صاحب داسې ده که نه همداسې خبره سره بیا د ده سره زمونږ دا ملاقات
د بیا وویل چې زما په ذهن باندې ټینشن دی زما په ذهن باندې ډېر زیات لوی ټینشن دی او زه په دې باندې چې دا کومې خبرې ما کړې دي زه د دې معافي غواړم. اوس هغه سره بیا زمونږ او د مشرانو ملک حاجي شیر احمد صاحب او حاجي ماسل خان صاحب او دکه شان جان سید صاحب او مولانا حمید جان صاحب او دکه شان نصیر حاجي صاحب مونږ داسې کسان لاړو او زبیر کاکا او نور محمد مونږ ټول ورسره کېناستو دغه سینجي پمپ کې او هغه ده ته هم خبره وکړه دا هغه خبره وکړه چې یاره زه ټولو نه د دې معافي غواړم څه چې ما ویلي دي همې غلط ویلي دي او د هغې باره کې ته د دې معافي غواړم زه صحیح مسلمان یم او زه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی بنم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ما ایمان روړی دی عیسی علیه السلام زه ژوندی منم چې هغه اوس ژوندی دی په اسمانونو کې دی او اخري وخت کې به نازلېږي او زه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی منم او مرزا قادیاني هغه کافر او دجال او هغه دروغجن او پیغمبري دعوی کړې وه هغه کافر او په هغې باره کې زموږ د سره دا خبرې شوې وي طاهر بھائی داسې شوې وي که نه جي داسې مونږ دا خبرې شوې وي نو ته نه مونږ مهلت واخیستو چې دا خلک پروپیګنډه کوي چې یاره دا د خبره نه ده کړې او دی دا د ځان نه وایي مهدي صاحب پسې پروپیګنډه جوړه شوې ده چې دی هغې انتشار جوړوي او دا خبره داسې نه ده شوې دا د دې د هغې قایل دی دا هغه خبره کړې وه خو اوس د هغې معافي غواړي د تاسو نه نو دې د وجې تاسو ته پر امن طریقې سره درخواست چې تاسو چې دې دا خبرې اقرار وکړي او د دې خبرو باقاعده دې به لیکل کوي دستخط به کوي ایس ایچ او صاحب دی هغه هم باقاعده په دې ښو خبرو باندې دستخط کوي مشران به هم په دې دستخط کوي او دې حوالې سره به انشاءالله العظیم تاسو ته ټول اعلان کوي چې زما نه غلطي شوې ده معافي به غواړي او تاسو به انشاءالله العظیم دې نه پس همدغه شان روړې ګڼئ او دغه شان به درته څه نه وایي دی به ازاد وي زموږ د طرف نه او دغه شان به دې مونږ دغه کوو داسې خوښ هم ده که نه داسې رټن دغه چې دی چې الله رسول یې معاف کوي زموږ طرفه معاف دی دې دې پاسي یو منټ خیر دی دې دې پاسي او لومبې دې په دې لر کې وایي چې زه د دې ټولو نه معافي غواړم ښه پتې ده ما غول خوړلي دي زه بالکل په غلطه وم او زه بیا دې خلکو نه معافي دې وایي ښه په دې دې بالکل شټام راوړي هغه ټول به دې وایي دې به اوس دا خبره نه ده دا مونږ سره اقرار کړی دی دې به اوس باقاعده سره اقرار تاسو لږ معمولي کښېنئ वाले बस्ते का यार تاسو کښېنئ رکي تاسو ټول کښېنئ تاسو کښېنئ بچې اورې چې څه وایي تاسو لږ ورته غوږ کېدی بسم الله الرحمن الرحیم ما چې څه خبرې کړي ما غلطي رانه شوې ده او زما دماغ باندې ډېر ټینشن و او دماغ مې ټیک هم نه دی نو دغې وجې تاسو نه معافي غواړم چې ما نه څه غلطې خبرې شوي دي او زه مسلمان یم الحمدلله او انشاءالله مسلمان به مرم هغه مو وایه صحیح ده زه ورته چې کومه خبره کوم انشاءالله دې به هغې ته مولانا صاحب یو خبره چې تاسو به چې دا وینا کوئ چې زه بغیر څه اکراه او بغیر څه مجبورۍ د دې خبرې ښه په هوش او حواس سره د دې خبرې اقرار کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی دا چې وایي اخیری نبی دی هغه نه پس ته بل نبی نشي راتلی زه په هوش او حواس سره دا خبره کوم بغیر څه مجبورۍ او اکراه نه دا خبره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی او پیغمبر دی بغیر د سویری نه څه د جدي نه بغیر لګ ورته وایه اکراه او د مجبورۍ تاسو لږ ماته مقرره کړئ بغیر څه د اکراه او د مجبورۍ بغیر څه اکراه او مجبورۍ زه په خپل هوش او حواس سره دا د دې خبرې اقرار او تصدیق کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی او پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم اخیرنی نبی پیغمبر د دې نه پس راتلونکي پیغمبر نشته دی چې نوی نبوت ورته ملاویږي د دې نه پس د بل نبی نشي راتلی نبوت ورته او څوک چې د دې نه پس د حضور صلی الله علیه وسلم نه پس د نبوت دعوه کوي هغه کذاب دی دجال دی کافر دی څوک د پس دعوه کوي هغه کذاب دی دجال دی کافر دی که هغه مرزا قادیانی دی او که هغه بل یو کافر دی
او په دې سره زه دا خبره اقرار کوم چې عیسی علیه السلام ژوندی دی په دې هغه کوم چې عیسی علیه السلام ژوندی او عیسی علیه السلام به قرب قیامت نازلیږي او عیسی علیه السلام به نازلیږي. په دې باندې زما د دې ټولو مسلمانانو ګواه جوړوم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یم او ان شاء الله مسلمان یم او اخر پورې به مسلمان یم، تر مرګه پورې به مسلمان ان شاء الله مسلمان یم او خیر مسلمان. او کومه دعوه چې ما کړې وه هغه ما غلطه کړې وه د هغې نه زه انکار کوم. ما کومه دعوه کړې وه هغه ما غلطانه کړې وه چې کوم د نبوت دعوه ما کړې وه نو د هغې نه زه انکار کوم، ما غلطه کړې ده. کومه دعوه ما کړې وه هغې نه انکار کوم. د نبوت دعوه چې کومه ما کړې وه د هغې نه زه انکار کوم، هغه ما غلطه کړې ده. کوم نبوت دعوه ما کړې وه هغه انکار کوم، ما غلطه کړې ده. دې نه پس په داسې اقدام زه چېرته هم انشاءالله نه کوم، داسې اقدام او داسې خبره به زه چېرته هم نه کوم. بس ټیک شو، تاسو کښېنئ. برابر کا برابر کا هغه د لکه پوره کوي زړه راځه زموږ بچي او زموږ دوی نه په کنار کې نه کول کې نه څو په خپل شي دغه په نشي اوري تاسو ټول کې نه